بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوال. زم تاسو روح تاسو قربان یک زمان کیمرامین عباد الله سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. پروګرام بیوسه او اکبرپور سیمن کې دا ټیم کې مونږ ولاړ یو. اکثر له تاسو ګوره چې زمون مایک زمون کیمرې د بیوسه په کور کې کولاویږي د اغې د आवाज د پروتوکول لپاره چې سره امداد وشي د غي مسلې حل شي. نن بیا مونږ راغلیو د اکبرپور سیمه دا او بزول بازار کې د ملک شمروز محله وته ویل کېږي. په هغه علاقه کې ولاړ یو. په هغه علاقه کې یو کور داسې دی چې ویل کېږي چې د انساني جسم کومه سوچ کو الله پاک د دنیا نعمتونه پیدا کړی دي، خو که سوچ کو نو د انسان په جسم کې هر یو اعضاء یاد کو، د هر یو د بدن یو حصہ یاد کو، هغه ډېره قیمتي ده. خو که په دې کې بیا داسې یو ځای بیات وکړه لاس وي که خپل وي یا هر یو حصه به د جسم یاد کو، کوي کې معمولی فرق راشي نو هغې نه بغیر بیا ژوند ډېر ګران شي. نو دغه شانتې یو ماشوم تقریبا د کال یو نیم دوه غالو ماشوم به داسې هغه دړه مسله د پړه کې سوری دی او وړه والته هم څه مسله ده. نو موږ راغلیو د هغې والدین سره به خبرې کوو، ای سره به خبرې کوو چې هغې ته څه ضرورت دی، څه غوښتنې ده. او بیا په دې کې حکومتي چارواکو د سره څه تعاون کړی دی، هسپتال سټاف د سره څه تعاون کړی دی، نه دی کړی. نن سبا صحت کارت جوړ شوی دی، په دې باندې د څه تعاون شوی دی، نه دی شوی دی، استعمال کړی دی کني دی استعمال کړی، د محلي خلکو سره تعاون کړی دی کني دی کړی. نو خبر وسره کومه زه تاسو سره هغه فیملی ملوم په خپل خبرو باندې ټیم نه ضایع کوم. یقینا چې تاسو به دا پروګرام ګوري او د پروګرام د کتونه بس د ماشوم سره به تاسو امداد کوئ. نو موږ سره اوسئ تاسو. قدرمنو دغه ټیم کې ما سره د دې کور فرد ورته وایم نیم را سره ولاړ خبره ترې په سره کو چې دا ماشوم کوم ما یاد کو هغه د دې ماشوم دی. نن چې دا زه ګورم اکثر ما خبرو کو چې د دنیا هر یو د جسم هر یو حصہ چې د نړۍ قیمتي وي چې هغه ډیمیج شي نو هغې نه علاوه چې د ډېر زیات ژوند ډېر ګران شي. د دې ماشوم دی ډېر زیات ورکوټی دی، کم عمر کې دی. نو خبرې ورسره کوم چې د دې موږ له غونتې معلومات راکړي چې د ماشوم بیمار شوی څنګه دی، بیا د مخکې لا عمل سو د مخکې هلې ځلې څه کړي دي. نو نه مې راته وویل چې دا ماشوم د څو کالو دی؟ دا د یو کال دی، تقریبا یو کال دی. او بس کله کار وي کله نه ډېر زه پریشانه کړی، نور بچو نه هم پریشانه کړی. مسله څه زمونږ ته خدا نه معلومات چې دړه مسله دړه وال کې مسله د وال کې زړه کې سوری او د زړه کې سوری دی، بده پریشانه کړی. بس نور هیڅ مسله نشته. بس ما سره عوام لږ خدمت دغه وکړي. دغه خو تقریبا غالبا ما ته یاد دي دغه کور کې 2-3 کاله مخکې غالبا چې موږ هم راغلي تاسو مخکې نم ډېر مسلې راغلي نن بیا راغلي. نو زه خو د الله طرف نه ودام د الله طرف نه خدای یو بیماری د دې سره بچدانو جنگ کوي کنه واس نه بهر د زما په دې وجه وایم چې ما سره لږ امداد وکړي خلک. استا کور کې داسې رور یا تر یا عزیز تربور دای سوکشتنه تکړه چې د سره ودرېږي؟ نه نشته، نه رونه خپل دي نه ترونه خپل کېږي، څوک خپل نه وي چې په چا راشي په هغې راغلي. زما دا دغه دی انتظار. ما ته یاد شي چې دا 2-3 کاله مخکې په دې کور کې یو حادثه شوې، هغې کې هم ماشوم نیم وفات شوی، لور مې وفات شوې وه، دا د یو نیم کال وه، هغه هم پاک همدې عمره وه. بس ماشوم وفات شوی وه ستاسو. نن دا ماشوم دی الله پاک ورکوي، هر ماشوم الله پاک لکه ورکولو والا د الله ذات دی. خو نن دا ماشوم هم د لاړه الله د نواشته الله دغه وبخي، الله تاسو له صبر درکړي. نن چې دا ماشوم دی دا ماشوم بیمار دی ډېر زیات کنه د بیماری داسې ده چې زم چې هر یو والدین وته خپه کیږي. نو څه محسوسه مالی حالت څنګه ده؟ کار روزګار څه کوي؟ کار روزګار بس ګلکار سره کله یې کله نه، په دې وجه پریشانی چې کاری بیا پریشانی نشته سړی.
مخکې موږ یو پروګرام کړی دلته تاسو له یو 2-3 کاله مخکې زمونږ کیمرامین مال یاداش راغوره چې دا غرنګي دلته کیمرې پیروته وي پای کې څنګه ما مخکې خبرو کو چې تاسو لور وفات شوی نو موږ چې پروګرام کو نو بیا ستاون شو حکومت سره نشو یا عوامو سره کړو څه هغه نه پس ریزلټ راغلی عوام کړه حکومت سره دی کړي عوام را سره دغه کړه مدد کړه د چې دا سواسو را سره کړي دي او حکومت طرف نه سم نه دی رالی حکومت طرف نه لکه کاغذونه ور کړیو کاغذونه واپس را لراکل اور آرام را واپس راکلو ادار نه کی دا باندې ما سره پراته دي کور کې یعنی په دې باندې عملونه شو بیا هم خدایم شکر دی لکه چې څه خوش ول کنه عوام خورا سمرسته وکنه یعنی موږ د حکومت نه تم نه لرو موږ د عوامو نه تم خپل ملا باندې بزان دغه کوله حکومت په دغه بزان سپورټ نه کوو د ماشوم دوايي علاج څنګه جاری دی نه دی جاری څنګه کوي د علاج جاری دی په صحت کارت کوم او لکه بیا هم زما 6-7 روپۍ میاش پس لګي چې د بوزه مراوله مو بعضې دوايي داسې چې نه ملاویږي نه زه بیا مجبورن رالم بهر نه ضروري ده که نه په دې وجه نو به زما دا مشره ده نور څه مسله نشته زما دا پریشاني ده بس دغه ټایم کې ستاسو محلې چم ګوند سیاسي چارواکي ټول مشران تاسو ګوري نو چېرته ګیله لرئ پړه کې که نه ګیله خود لرو چې دا موږ سره جوخ کورونه دي جوخ دغه دي ملکانان دي لکه امداد پکار دی دی لکه نه چې یو کس ته پته نه وي یا بیا حسابي که نه چې یو کس ته پته وي او بیا هم امداد نه کوي دا خو بس ناجیز ده بیا که نه په دې وجه حالات خو نن سبا ډېر زیات ټف روان دي نه ډېر زیات ګران دي مشکلات مالی جاني لکه هر طرف ته ګرانیم ده خودکشیانې لګیا دي خلک کوي که نه نو په دې حال کې تاسو ته دا مسلې راغې چې ته د شپې ودې داسې ځان له چېرته تنهایي کې ودې نو چېرته څه سوچ کوئ تاسو به همدغه سوچ کوو چې بهی صاحب به څه جوړېږي او دا حالات به څنګه تېرېږي او ټایم سره به څنګه مقابله کوو همدغه پریشانۍ نور پریشانۍ نشته سر بس اړه سلې سواسې راځي لکه چې څه وکړو څه ونه وکړو کومه لاره وکړو دغه وکړو ډاکه وکړو څه وکړو څه ونه وکړو په دې مسله ده بس تسلي ورکوو لکه ذهن ستاسو چې دی نو نیګیټو سایډ ته ځي که نه چې ډاکه وکړم خودکشي وکړو ډاکه وکړو لکه هغه الټه سایډ ته ستاسو ذهن ځي زړه له لکه تسلي ورکوو بیا هم الټه سایډ ته دغه لاړ شي ذهن او بیا هم زړه له تسلي ورکوو ضمیر خپل دغه کوو موږ زه خیر دی بس دا ټایم دی دیکه دا به ټایم به تېر به شي لکه تاسو بیا هم دا سوچ کوئ دا الله یو امتحان دی که نه امتحان دی به داسې به دا به تېر شي دې پسې کېدی شي بیا راتی اسانه شي د ماشوم لپاره څه پکار دي اوس اپریشن پکار دی څه پکار دي چې داسې دی مکمل ټیک شي ډاکټران اوس وایي چې د دې لا موږ هېڅ نشو ویلی چې دی لږ ښه شي 4-5 کالو ته ده ورسي بیا به د دې څه لاره روباسو اوس خو حاضر یې لکه په دی مونږ په دوایانو ودرولی دی په دیوانو لوړ وکی دی که نه ډېر چې لږ ښه شي دا به د اپریشن وي اپریشن به وکړو همداسې ټیک کېږي همداسې به علاج به وکړو زموږ طرف نه چې څه مرسته کېږي هسپتال والا کوو به دا سره وایي څه قسم منډه وي څه قسم تکلیف وي څه قسم دغه وي هغه به سره مونږ کوو او چې کم شی نه میلاویږي هغې نه به مونږ نه ګیله نه کوي هغه به ته بهر نه لازمي راغلی نو خو الریډي به بهر رالو بیا نور ماشومان شته که نه دغه یو ماشوم دی به دا یو مې دا زوی دی او یو مې دا لور ده یعنی یو زوی یو لور ده یو زوی او یو لور ده او یو لور مې وفات شوی و کمره کې به دغه ځان بچي مې دي بس زمونږ پروګرام نه اوږدومه کوم چې زمونږ مین پوینټ دی زمونږ چې کوم مقصد دی د پروګرام هغه خبره به مونږ کوو په آخري کې بس دا ستاسو د سیاسي چارواکو نه یا دا چم ګوند چې کوم خلک دي زمونږ ګوري دغه ټایم کې به مونږ مسافر هم ګوري د علاقې نه بهر د اکبرپورې سیمې نه چې څونه تر کومه چې زمونږ د اواز ځي نو څه غوښتنه څه تاسو وایئ چې موږ سره چې دی نو داسې څه وشي څه امداد وشي او څومره وشي څه لکه خامخا ډاکټر به دا ورته ویلي چې په دې باندې دومره پیسې لګي که نه یو لیمټ به وي که نه دا څه وایي چې څونه لیمټ ته چې ستاسو دا کار به وشي ډاکټران دا وایي چې دی ښه شي نو به د دې به علاج چالو کوي څه به حکومت دا سره کوي څه به ته وکړي نو لکه د خرچې دا نه شو ویلی چې په دې څومره خرچه راځي که نه خرچې لکه ویلی نه شو دا ماشوم ښه شي د دې مستقل علاج چالو کړو بیا به خرچې پته لګي چې څومره حساب لګي څومره نه لګي بس ډاکټران وایي بس حاضر دا کم علاج جاري کړی دی دا جاري ساته چې دی ښه شو غټ شو بیا به د اپریشن لاره وباسو وایي بس آخري تپوس کومه ده نه دا کور راته وایي دا خپل لکه پردی دی پردی دی کری دی
دا په کرای دی بس دغه مسله ده دا مې اوښې دی اوښې رانه کرای علي لکه کور خاوند مې دی د دې حالت خو ډېر زیات ګډوډ دی که نه زه هم دی چې تاسو د شپې ورځې څنګه سبا کوئ نو بس مجبوري ده سرجین مو سبا کوو بله لاره نشته چې بله لاره وی نه مونږ به دلته بیا نه اوسېدو بهر به اوسېدو میسج ورکړه دغه ټایم کې زموږ مینوال ګوري او که موبایل نمبر د ستاسو وي نو هغه ووایي زموږ د مینوالو ته زموږ د ملګرو ته ووایي چې هغوی بیا تاسو ډایرکټ راغلي 0319 کوم چې آن یې هغه ورته ووایي 0319 75 021 031 15 دا آن دی دا نمبر زموږ 0319 75 031 او 15 قدرمنو دغه ټایم کې پروګرام کې تاسو کتلی دي چې ما سره والد صاحب د ماشوم خبرو کې خو دغه ټایم چې ما سره په خوا کې دا کم ملګری ولاړ دی نو دا هغه ملګری دی چې د چا په رنګ باندې د چا په میسج باندې نن زه دغه ځای کې ولاړ یم په دغه خوره په دغه سیمه باندې ولاړ یم دا پروګرام ریکارډ کوم نو په دې پروګرام کې زه یم چې دته به هم ډېر ثوابونه میلاویږي ولې چې د اکثر له زیات داسې په چمګاونډ کې نظر واړي نو زیاتره موږ سره ډېر رابطې وکړي نو موږ وغواړي د ثواب په نیت باندې داسې ډېرې مسلې دي چې دوی پکې هلې ځلې کړي دي نو وړومبی زه تاسو له دا درکوم ولې تاسو زیاتره اکثر له ماله داسې موقعو کې دا نه موقع راکوي د خدمت موقع راکوي او رنګ راته وکړي کار راته وکړي SMS په ذریعه باندې چې هر یو ذریعه وي تاسو ما سره رابطه وکړئ تاسو ما روغ غواړئ داسې کورنۍ دپاره چې د هغوی مونږ لږ هم چې دی نو داسې زمونږ په لاس کې څه پراته وي چې هغه مونږ کولی شو نو هغه مونږ بیا وکړو هغه مایک وي کا کیمره وي زمونږ په وجه باندې عوام مونږ بانه کېږو الله ورسره چې دی نو مدد کوي نو څه محسوس یې چې دا نن مونږ راغلي یو ستا په وجه راغلي یو ستاسو په محله کې ولاړ یو نو څه محسوس یې بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې وجي مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له دومره قیمتي ټایم راکړو بس دا مونږ فرض دی ځکه چې داسې هم ځو دا حالات ګورو اخوا هم راځو دا حالات ګورو زموږ دا نیم به ډېر کمزوری دی نو په کار ده چې انسانیت دپاره او د ثواب په نیت هر سړي ته په کار دی چې دی سره مرسته کوي ځکه چې د دی بچي دا زموږ بچي دي مونږ هم فرض ګڼو په دی باندې او څه چې زموږ د وسه کېږي مونږ به هم کوو عوام هم په تمه اپلیل دی که د عوامو چمګاونډ چې کوم د سیاسي چارواکي دي د علاقې د ګاونډیان زه ګورم دلته خو ماشاءالله ډېر تکړه تکړه خلک اوسېږي که نه نو دوی سره څه تعاون کېږي که نه بس خبره ده چې شته کسان تکړه پکې ډېر دي خو څه ووایم نو څه یقین مو نه شي ډېر ځانځاني حساب او ځکه چې کتل هم دي او د اکبرپورې خو الحمدلله ډېر غیرتمند خلک دي مخکې مونږ سره ډېره مرسته کړې ده دې نه پس به هم کوي انشاءالله او په کار هم ده اوس هغه ټایم کې ګورو ټول که نه دا ستاسو مشران ستاسو چمګاونډ والا خلک ستا یاران دوستان به هم ګوري نو هغوی ته څه وینا کول غواړي د دې پروګرام په وساطت سره څه ورته وایي چې دا ماشوم روغول غواړي که نه روغول والا خو د الله ذات دی زموږ کوشش دی جی بالکل مونږ خو څومره مینوال چې ګوري ټولو ته دا درخواست دی چې نیم به یې سره دې مرسته وکړي او د ده زوی له دې نوې زندګي ورکړي ځکه چې دا غریب ډېر بې سوره دی او ډېر کمزوری دی هم مالیم او هم جانیم او د عوامو ته سترګې دي بس هر چاته په کار دی د خپلو بچو نظر دې ورته وکړي او د ده زوی له دې نوې زندګي ورکړي قدرمنو څنګه چې تاسو کته دی کې داسې نیم به خبرو کې د هغه ماشوم چې کوم تاسو ته موږ وښولو د سکرین په د کیمرې په دې سترګه باندې زه اکثر له سوچ کوم چې هر یو اولاد ډېر زیات قیمتي دی د والدین دپاره او رشته هر یو قیمتي دی یوازې اولاد نه یادوم که هغه رور وي که هغه مور وي که هغه خور وي که هغه ترې وي هر یو رشته زه یادوم خو چې په دغه رشتو کې بیا داسې یو رشته وي چې هغه اولاد وي د تنګ تکي وي او هغه دغه ټایم کې په تکلیف کې وي هغه دغه ټایم کې د مرګ سره لوبې کوي د یو حساب سره داسې بیماري ده چې ماشوم دی د اپریشن هم چې نشي کېدی ډېر زیات کم عمر دی ولې چې کم از کم چې نو د 2 کالو 2.5 کالو به دی وي نو که اپریشن کوي ته نورې مسلې راپېښېږي نو خبره ما وکړه چې دا ژوند ډېر زیات قیمتي دی د دې ماشوم ډېر زیات کم عمر دی دی ته د زړه مسله ده پړه کې سوری دی وال
مسله ده ورته تکلیف ډېر زیات دی علاج نشو کولای دی مالی حالات دومره کمزور دی چې دی په کور کې کمرې مخکې نه پریوتی دی خو دی بیا د مالی حالات کمزور دی بیروزګاری ده نو هغه د کمرې نشي جوړولی نو دی به د علاج څنګه کوي زه پروګرام اوږدول نه غواړم خو په اخره کې د سیاسي چارواکو ته زموږ مسافرونه دغه ټایم کې چم ګاونډ چې څومره هم دی هغوی ټول دغه ټایم کې موږ ګوري زموږ د اواز اوري نو صرف دا وینا ورته کول غواړم چې دا ډېر زیات کم عمر ماشوم دی د ژوند ډېر زیات پاتې دی لکه مرګ خو په دې نه دی چې په کم عمر کې یا په بوډاتوب یا په ځوانۍ باندې یا په ماشومتوب باندې مرګ هر ټایم راتلی شي خو چې بیا د عمر ته وګورو د عمر لا ډېر پاتې دی دته لا ډېر سفر پاتې دی د ژوند ډېر سفر ورته پاتې دی نو خبره دی پورې کوم چې د ژوند مونږ د رڼا سیټ ته راولو رڼاګانو سیټ ته راولو دی یو ښه صحت ورکړو نه به الله ورکړو چې تاسو موږ سره ودرېږئ تاسو موږ سره ملاتړ شئ په ټیکر کې د دې فیملی نمبر ورکوم دا یو نمبر چې کوم چلیږي دا خو د فیسبوک ټویټر او د واتساپ چې کوم لوګو سره جوړه ده دا خو زموږ د خپل دې لپاره چې موږ سره خلک رابطه کوي چې پروګرام موږ راغواړي کوم ځای کې مسلې وي موږ سره خلک دې لپاره موږ دا په دې کې پرېږدو چې موږ سره خلک رابطه کوي په اسانتیا باندې خو دغه ټایم کې چې دا کم نمبر چلیږي زما د خبرو دوران کې چې کم نمبر چلیږي دا د فیملی نمبر دی تاسو په دې نمبر باندې ډایرکټ رابطه کولی شئ دې سره دا د نیم نمبر دی چې څه خبرې وي سم وي هغه به تاسو دې سره ډایرکټ کوي یقینا چې تاسو به دا پروګرام کتلی وي تاسو به دې سره تعاون کوئ امداد به کوئ صرف او صرف د الله د رضا لپاره چې دا ماشوم چې دی نو ولې چې ډېر لوی سفر ورته پاتې دی بیا د خپل ژوند ته د رڼاګانو ژوند ته واپس راشي قدرمندو پروګرام راغونم په دې هیله باندې چې تاسو به موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ لوی الله پامه